آخري واقع ذکر کوم. شیخ الاسلام صاحب ذکر کړی دی چې د هارون الرشید په دور کې یو دانا و، بهلول دانا په نوم سره د شهرت پیدا کړی، یو ډیر مجذوب سړی و، د الله تعالی یو عاشق و، له دنیا نه ډیر بې رغبت و. دا بهلول دانا به کله کله راتو هارون الرشید ته، نو هارون الرشید دا خپل فوج ته دا ویلو یا دروازه‌بان ته ویلو چې کله هم دغه راځي نو دروازې خلاصې ورته ساتي، په ده باندې دلته د راتګ پابندي نسته. وای بهلول دانا یو وخت ورته راغی، نو هارون الرشید خو په ده باندې وای پسخند هم وای، یوه لکړه یې ورکړه، بهلول دانا ته یې دا وویلې چې دا لکړه واخله، دا به ته هغه چا ته ورکوې چې تر تا نه زیات بېوقوف وي. بهلول دانا دا لکړه له ځان سره ویې ساتله، کېښودله، څو کاله وځي. یو وخت کې هارون الرشید مریض شو، بیماره ده، ډېر سخت مریض ده. بهلول دانا د ده پوښتنې ته راغی، عیادت ته راغی، هارون الرشید سره خبرې کوي، وایي څه کیسه ده؟ هارون الرشید ورته ویلې، وایي ای بهلوله ډېر غټ سفر مې په مخ کې ده. بهلول دانا ورته ویلې، وایي تا سفر ته تیاري کړې که نه؟ وایي څنګه تیاري؟ یعنی لشکر مشکر یا داسې نور غلامان او خادمان یې مخ ته لېږلي که نه؟ وایي ای بهلول دانا دا ته څنګه خبره کوې؟ دا خو یو داسې سفر ده چې هلته لشکر او خادمان ما ته په کار نه راځي. بهلول دانا ورته ویلې، وایي ولې؟ تا خو به چې په دنیا کې لږ سفر هم کوو، دغه نږدې دشتې ته صحرا ته به چې وتلې، مخکې به یو لشکر تللی و، د خادمانو به یو کتار ولاړو، اسلحې به په لاسونو کې وې. نن ستا مخ ته دومره لوی سفر ده، تا یوه تیاري هم نه ده ورته کړې. نو هارون الرشید ورته ویلې، وایي ای بهلوله ما خو ته بېوقوفه بللې، خو نن ته ډېرې عجیبې خبرې کوې. بهلول دانا ورته ویلې، وایي تا ما ته یو امانت را کړی و، ما تا ته هغه امانت راوړی، هغه لکړه بېرته ده ته ورکړه. وایي زه په دنیا کې وګرځېدم، له تا مې بل بېوقوفه پیدا نه کړ چې په دنیا کې وړکی سفر کوي، لشکرونه مخ ته لیږي، تیارې لارې سموي، صفا کوي. نن دومره غټ سفر ستا په مخ کې ده، تا هیڅ تیاري نه ده ورته کړې.